نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مونږه د قرآن عظیم د درس سلسله کې یو څو ویډیوز ریکارډ کړل او هغه زمونږ ډېر دوستانو خوښې کړلې ویې کتلې، نو د هغې نه پس د سوالاتو یو سلسله شروع شوې وه. ما دا خیال و چې د سوالاتو جوابونه خو به زه انشاءالله په درس دوران کې ورسره ورکوم، خو چا د استخارې باره کې تپوس کړو چې یار دا استخاره څنګه د اکثر خلک د خلکو دپاره استخارې کې دا څنګه دي، نو دې باره کې ما زه لږ وضاحت کوم انشاءالله العزیز. دا استخاره د نبی علیه السلام مبارک تعلیم دی، وینا دا سنت رسول دی صلی الله علیه وسلم. او حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی علیہ السلام مبارک موږ ته استخاره ښودله، ترمذی شریف حدیث مبارک دی، نبی علیہ السلام مبارک موږ ته استخاره ښودله لکه څنګه چې د قرآن صورت ته موږ ته ښودو. د حضرت سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي چې د مشکات شریف حدیث ته فرمایي چې استخاره کول د انسان دپاره خوشبختی ده او استخاره پرېښودل بدبختی ده. او د طبراني شریف حدیث مبارک ته چې د استخاره کولو والا چرې هم خرابېږي نه، ناکامه کېږي نه، او مشورې کولو والا چرې پښیمانه کېږي نه. نو استخاره یو سنت عمل دی، د پیغمبر علیه السلام وینا ښودل دي. مهرباني وکړئ د استخاره په خپله کوئ، دا خلکو ته مه وایئ چې ما دپاره استخاره وکړه، په خپله یې کوئ. او دویمه خبر دا ټي وي باندې چې لکه راځي دا استخاره آنلاین او څو مختلف، نو دا استخارې د خلکو په لاس باندې د خلکو په ذریعه مه کوئ. استخاره نبی علیه السلام مبارک په خپله ښودلې ده او صحابو ته یې ویلي چې تاسو یې وکړئ چې کوم سړي ته څه مسله پېښه شي نو په خپله دی کوي. الله زموږ او ستاسو ټولو رب دی او الله نه هم پکار چې موږ په خپله سوال وکړو. استخاره دعا ده، نو دعا په خپل کار چې سړی په خپله باندې غواړي د الله نه. نو د استخارې طریقه نبی علیه السلام مبارک صحابو ته ښودلې ده او د هغې طریقې دا ښودله چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله تاسو استخاره یو څه کار کوئ، کوم کار چې تاسو کولو اراده کوئ غواړئ، نو د هغې نه مخکې پکار دا ده چې یو 2 رکعته نفل وکړئ د ماخوستن د لمانځه نه وروستو، او د هغې نه پس چې نفل یو عام نفل سمپل هغې کې څه دا مخصوص دعاګانې یا مخصوص صورتونه ضرورت نشته دی، خو چې صرف یو 2 رکعته نفل وکړئ او د نفل نه پس بیا به دا دعا وکړئ. دعا نبی علیه السلام مبارک چونکې صحابو ته عربۍ کې ښودلې ده، نو په عربۍ کې هم بهتره ده، ضروري نه چې ته دې یاده کړې او ته دې ولولې، بلکې هغه ته د کتاب نه هم لوستی شي. د لمانځه نه پس هسې د لمانځه نه بهر یې سړی ناست یې کتاب راوالی کاغذ باندې لیکلي شوي د هغې نه ووایه، او علما لیکي که 3 پیرې دې وویله ډېره بهتره ده. نو دغه استخارې دعا به ولولې په عربۍ کې، او که عربي کې درته دقت وي د کاغذ نه هم نشي لوستلی، نو بیا د هغې په مفهوم باندې ځان پوه کړه او په پښتو کې ووایه، په خپله مورنۍ ژبه کې چې کومه ژبه ستا زده وي هغې کې ووایه. نو ډېره اسانه او ښایسته دعا ده او جامع دعا ده، او دا دعا د عام انسان د سوچ دعا نه ده، دا د یو پیغمبر د سوچ دعا ده، ځکه دومره ښایسته ده او دومره جامع ده. دعا څنګه ده؟ سره د ترجمې تاسو ته وایم: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. یا الله ستا د علم په واسطې باندې تا نه د خیر بلایي طلبوم، او ستاسو یا الله ستا د قدرت په واسطه باندې یا الله ستا نه قدرت طلب کوم، د خوالي د قدرت نه طلب کوم، او یا الله تا نه سوال کوم د هغه ستا دغه لوی فضل د هغې په وسیله تا نه سوال کوم یا الله. فانک تقدر ولا اقدر، ځکه چې خدای ته قادر مطلق ذات زما قدرت نشته دی، وتعلم ولا اعلم، خدای ته ښه عالم یې زه عالم نه یم، وانت علام الغیوب، او یا الله ته د غیبونو په غیبونو باندې عالم یې، د غیب علم خدای تا سره دی. اللهم ان كنت تعلم، یا الله که ستا په علم کې ده، تا ته معلومه ده ان هذا الامر چې دا کار چې دا زه کوم کار کومه دا کار
هغه کار هغه وخت کې به دا کار خپل کار به سوچ وکړي چې دا کار زه کومه خیرا لی فی دینی یا الله زما د پاره زما د دین د پاره په دې کې خیر شته دی و معاشي زما د معاش پکې په خیر دی وعاقبت امری او زما د آخرت پکې خیر دی عاجله و آجله د زر فایده او د دیرپا فایده پکې زما شته دی فاقدره لی یا الله زما مقدر یې که دا کار یعنې مال یې راکه ماته زما ته نصیب که خدایا ویسره لی او ما د پاره آسان کا ثم بارک لی فیه بیا مال په دې کې خدای پاک برکت پیدا کا وان كنت تعلم یا الله که ته عالم ان هذا الامر شر لی دا کار چې زه کوم کولو زما اراده کړې ده که دې کې زما دپاره شر وي یعنې خیر پکې نه وي فی دینی زما د دین هم پکې خیر نه وي و معاشي زما د معاش هم پکې خیر نه وي وعاقبت امری زما د آخرت هم پکې خیر نه وي عاجله و آجله نه پکې نږدې فایده وي نه پکې لرې فایده وي زما فاصرف عني یا الله زمانه لري کې زمانه واړه خدای دا کار زمانه لري کې زما د لاس نه لري کې زما د قوت او قدرت نه لري کې واصرفني عنه او زما د علم ترا واړه خدای مام ترا منه کې خدای پاکا واقدر لي خيرا حيث كان او د بل طرف مال خیر خدای راکې ثم ارضني به او یا الله ما دا غیر پس پدې باندې راضي کې خدای پاکا نو دا ډیره ښایسته دعا ده په پښتو کې د لفظ په لفظ ما تاسو ترجمه وکړله دا په دې باندې ځان پوهه کې او دا دعا کې په دې پښتو کې وایي او که په عربي کې وایي نو دا استخاره کوي او چې وی کې نو دعا درې ځله دعا ولولې او د هغې نه پس بیا درود شریف وایي او سملې وده شي چې وده شوې په دې منځ کې پکې څه دنیوي کارونه مارونه مه کوئ فیسبوک او ټي وي او موبایل مه استعمالوئ بلکې ښه په آرام سره وده شي او په ښې طرف باندې مسنون طریقې سره وده شي په اوداسه کې وده شي ډېره بهتره خبره ده او د هغې نه پس انشاءالله العزیز خوب به وینې الله به تا ته درکړي چې کومه صحیح لار ده به خدای پاک وښیي او که فرض کا خوب دې ونه لیده نو سهار چې راپاڅېدې نو چې ستا په زړه کې د کوم یو شي اطمینان و دا کار د کولو اطمینان دی نو ویې که دا د الله طرف اشاره ده او که دا کار د نه کولو اطمینان دی په زړه کې چې یاره دا کار نه کوم بس هغې طرف ته زما زړه نه کېږي نو پیښه چې الله ته ستا زړه اړولی دی نو بس مې کوه دغه طریقه ده د استخارې الله دې په موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ